نن مو د لیشترجي قوم په حیثیت سره د بګن والا غمزپلو په غم کې دغو ته شرکت لپاره راغلي یو. دا یو حقیقي خبره ده، په دې باندې ټول پاکستان خبر دی چې د بګن خلکو سره د بګن اهل اسلام سره چې موږ د مسلمانۍ دعوه کوو بېتحاشه ظلم و زیاتی وشو. د دې ظلم نه هیڅوک هم انکار نشي کولی. بله یو خبره ده په میډیا باندې چلیږي چې یارې هغه د بګن والا او اهل سنت والا د دې د سنیانو سره مخکې مرګلتیا نه دی کړې. دا بالکل د چا کړې ده، دا د هغې انفرادي خبره ده. بګن والا هغه خلک دي که چیرې په پارلیمنټ کې مقابله دی هغه وتیزي کام کړې ده، که هغه په بل نهج کې مقابله ده هغه وتیزي کام کړې ده، هغه د بګن والا خلکو کړې ده. او که چیرې نن خوږ دی او زخمی دی، دا د ما د بګن ورور زخمی دی. نن خوږ دی بچی د دې یتیم دی او چا دپاره قرآن دپاره، چا دپاره جماعت و مسجد دپاره. نو لہذا یو ذمہدار سړي دپاره، یو اهل سنت مسلمان دپاره د قومي غیرت خو پرېږده، خو د قرآن غیرت دا خو د مو اتفاقي او اجتماعي خبره ده. د قرآن غیرت څه ملا نه کوي، قرآن غیرت څه سني نه کوي، قرآن غیرت څه د ما د کورمې سني نه کوي، بیا به څوک کوي؟ قرآن غیرت دی. د مسلمانو کوم ځای کې چا سره ظلم کیږي د هغه مظلومانو مرګلتیا دا د مسلمانو باندې لازم دی. نو لہذا موږ د بګن والاو ته دغه یو سوال دا دی بګن دپاره چې بګن ته انصاف میلاو شي. نو لہذا د کومه چا خبره کړې چې بګن والاو هغه د اهل سنت مرګلتیا نه دی کړې، دا د دې انفرادي خبره دی، د مو اجتماعي قومي خبره دا دی چې مو د ملک صاحب او نور داسې ذمهدار راغلي وو. نو مو د علي شیرزي قوم طرفه نه چې څه قسم ته تعاون وي مو د بګن والاو سره ولاړ یو، که هغه د هغو څه قسم ته اواز وي نو لہذا د دیو اواز ما د مو اواز وي. نو لہذا بګن والاو ته انصاف میلاو شي.